الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رمضان المبارک میاش الحمدلله تیر شوا او پاغي کی مونږ له الله تعالی دا توفیق راکو چې مونږ پاغي کی روزي ونیوي، پاغي کی مونږه تراوی وکړي. دا نیک عمل د الله تعالی په توفیق سره کیږي. د رمضان المبارک میاشت تیر شوه، خو د دې دا مطلب نه دی کنه چې وز د مانځه چوټي شوه، وز د تلاوت چوټي شوه او وز د روزو چوټي شوه، بلکې دا زموږ د پاره یو د ټریننګ میاشت شوه. دا تیر شوه نو د دې نه پس باقی زندگی د روزې په شان تیرول پکار دی. او دې موقع باندې د روزې دا کوم میاشت چې تیر شي او د دې نه پس کوم میاشت راځي نو دې ته د اختر میاشت وایي، د شوال میاشت. دې شوال میاشت باره کې نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی چې د رمضان المبارک روزې ونیوي او د دې نه پس د بیا شپږ روزې د شوال ونیوي، د اختر د میاشتې شپږ روزې ونیوي، نو دې سړی له الله تعالی د پوره کال د روزو ثواب ورکوي. او دا غي وجه دا ده چې قران کې الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، چا چې یو نیکی وکړه دله الله تعالی د لسونه کو برابر ثواب ورکوي. نو چې کوم سړی یو میاشت د روزې ونیوي الله تعالی دله د لسو میاشتو د روزو ثواب ورکو. او بیا چې کله د شوال د میاشتې شپږ روزې ونیوي نو په یو روزه باندې الله تعالی د لسو روزو برابر ثواب ورکوي. د شپږ روزې ونیوي الله تعالی دله د شپېتو روزو ثواب ورکو، د شپږ روزې ونیوي الله تعالی ول د 2 میاشتو د روزو ثواب ورکو. نو چې کله د 10 میاشتې او 2 میاشتې روزه ونیوه نو دته د پوره کال د روزې ثواب میلاو شو. او کم سړی چې په زندګۍ کې د دې اهتمام کوي د اختر نه پس د شوال د شپږ روزې نیسي نو دا سړی به داسي لکه د چې پوره عمر روزي دی به الله تعالی ته په داسې حال کې زی لکه د چې پوره عمر پوره زندگی روزه نیولي. نو موږ له دې اهتمام پکار دی او په دې کې داسې سختي نشته. ګوره شریعت موږ ته انتهایی اسانه لاره ښوولې ده. دا هم ضروري نه ده چې یو سړی دی د اختر د 2 ورځې نه شروع کړي یاره میلمانه میزبانه دي او زه دا روزې نشم نیوي، د روزې د اختر د ورځې چې کله تیرې شي د دې نه پس به یې نیسمه. نو ضروري نه ده چې سړی په اختر پسې سمدس نیول شروع کړي، بلکې د اختر نه پس په 3 ورځ په 4 په 5 د شوال په میاشت کې نیول دي. او بیا دام ضروري نه ده چې سړی دی مسلسل پر لپسې ونیسي، روزانه دی روزه نیسي. روزانه روزه نیول بهتره ده چې یو سړی داسې نیوي شي چې هغه روزانه شروع وکړي او شپږ ورځې مسلسل روزه ونیسي، نو دا بهتره ده. خو که یو سړی داسې نشي کولی یو ورځ روزه ونیوه 2 ورځې بیا بوزه کړه، بیا په 3 ورځ بیا روزه ونیوه بیا 2 ورځې بوزه کړه، نو دا ثواب ولا الله تعالی په دې باندې ورکوي. یعنی ضروری نه ده چې سړی دی مسلسل په در په ونیسي. بل په دې کې دا مثلا ده کله چا قضا روزه پاتې شوی دي او دې قضا روزه نیسي، د قضا روزو په نیت باندې د شوال په میاشت کې روزه نیسي، نو دته د دې شوال د میاشتو د روزو چې دا کم ثواب راغلی دی دا به دته نه میلاوي. دا غي وجه دا چې دی خو قضا کوي
دی خو د هغې روجو قضا کوي کم چې د ده نه په روجه کې پاتې شوي دي. البته که قضا روجې ونیوي او د هغې نه پس د بیا په شوال کې بیا روجه ونیوه نو الله تعالی بدله د دغې کال د روجو ثواب ورکوي. دا زمونږ سره انتهایی یو اهمه موقع ده چې مونږ دا موقع ضایع نه کړو او په دې کې روجې ونیسو او دا موقع چې ده د شوال دا میاشت ده دا قیمت